نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهاجرینو ته فرمایي اے مهاجرینو د 15 شیانو نظام او زه د الله رب العزت په دربار کې پناه غواړم چې دغه 15 شیان د خدای پاک نه پیدا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دغه 15 شیان په یو قوم کې پیدا شو نو هغه قوم به هلاک کیږي. اول هغه په 15 شیانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه پناه غوښته د بے حیايي، زناکاری، لواطت، بدنگاهی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چیرې دغه بے حیايي په یو قوم کې پیدا شو الله رب العزت په دې باندې په دنیا کې یو عذاب را نازل کړي د طاعون په شکل. داسې بیماریانې به په دې قوم باندې راولي چې هغه په مخکې قومو کې نه نن سبا څنګه بیماریانې هارت اٹیک بیماری ده، بلډ پریشر، شوګر، کرونا بیماری کې رسول مختلف امراض په دنیا باندې وختن په وختن را روان دي. الله رب العزت لجانب نه ولې بے حیايي په دنیا کې عام شوی. یو کله یو کور یو لار یو کوڅه داسې محفوظه نه ده چې په هغې کې بے حیايي سره عام نه کېږي. په هر علاقه کې بے حیايي عام ده تر دې پورې چې بے حیايي باندې خلک فخر کوي. بدکاري وکړي یو انسان بیا په خپل مجالسو کې خپلو ملګرو په مجلسو کې د هغه تذکره کړي په فخر او په غرور سره په خبره کړي دغه بے حیايي نه. نو نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې یوه بے حیايي ده چې کله بے حیايي په یو قوم کې پیدا شوله نبی علیہ السلام فرمایلی چې الله رب العزت په مختلف امراض پې مسلط کړي. داسې امراض به الله رب العزت په دې قوم کې پیدا کړي. هغه امراض هغه بیماریانې به په مخکې قومو کې نه وي. دوم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله په یو قوم کې د یو قوم په تاجرانو کې په ناب او تول کې کمی پیدا شي، کمی پیشي دوکه‌بازي شروع شي، تجارت کې دوکه شروع شوه، ناب تول کې کمای شروع شوه. نبی علیہ السلام فرمایلی چې الله رب العزت معاشي تنګي په قوم باندې مسلط تنگدسته وي کې باوجود د دې نه چې دنیا به زیاته وي لیکن تنگدستي به الله رب العزت په دې قوم باندې راوړي او الله رب العزت په دغو خلکو باندې ظالمان حکمرانان مسلط ظلم به له دوی سره کوي، له دوی سره به انصاف نه کول کېږي. حکمران بې ظالمي ځکه دوی به په خپله باندې ظلم په خپلو ځانو باندې کوي، دوی به په خپله عدل او انصاف نه کار نه یې اخیستی. نو الله رب العزت په ظالم حکمران کې مسلط بیا به د قوم سره ظلم کوي، بیا به د قوم سره بې انصافي کوي، بیا به د قوم سره تجاوزات کوي، هغه قوم به ذلیله کوي، قوم ته به خپل حق نه حواله کوي ځکه د قوم تجاوز کړی دی د خپل ورور مسلمان سره. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو قوم زکات ورکول پرېږدي الله رب العزت په دې قوم باندې عذاب را نازل کړي د باران د بندولو وصورت. بارانونه به الله رب العزت په دې قوم باندې بند کړي، فصلونه به راشنه کېدل الله رب العزت ناقص کړي، ختم کړي، کمزوري به کړي. هغه فصلونه چې مخکې به رازرغون کېدل او وافر مقدار به انسانیت ته او د الله رب العزت حیواناتو او د مخلوقاتو ته ملاوېدل هغې کې به کموالی پیدا شي. الله رب العزت به دغه قادسالي په دغو خلکو باندې راولي چې چا زکات ورکول به. او نبی علیه السلام فرمایي که الله رب العزت په حیواناتو باندې رحم نه کولی یو څاڅکی له اسمانه چې نه و رانازل کړی دغو خلکو ته به دومره سخت عذاب په دنیا کې ورکړی وای چې د اسمان له طرفه به یو قطره څاڅکی نه و رالیږدی. لیکن الله رب العزت په نورو حیواناتو باندې رحم کوي. هغو لپاره الله رب العزت له اسمان نه باران را نازل کړي چې هغو لپاره واښه راشنه شي او هغه حیوانات دي. څلورم نمبر نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم قوم د نبی علیه الصلوۃ والسلام او د الله رب العزت په وعده باندې پیمان پوره نه کړي او د هغې وعدې مخالفت وکړي موږ او تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله وي. د دې مطلب دا ده چې د خدای او د پیغمبر سره موږ او تاسې دغه وعده په دې کلمه کې کړې ده چې خدای د تا هره خبره به منم د پیغمبر په طریقه باندې به ځم. دغه هر مسلمان چې دغه کلمه ویلې ده دغه وعده ده. دغه وعده چې کوم مسلمان پوره نه کړله په دغه وعده کې یې نقصان وکړو، دغه وعده یې ناقصه کړله. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي زه به داسې خلک پرې مسلط کړم. الله رب العزت فرمایي داسې خلک به پرې مسلط کړم چې هغه خلک به له دوی نه د دوی حقوق سلب کړي، د دوی حقونه به ترې وشي، له دوی سره چې کوم اشیا دي کوم د زندګي اسباب دي هغه به ترې واخلي. لکه نن سبا
په زبردستي سره د یو انسان نه مال اخیستل کیږي، د بجلی د بیل په شکل، د ګیس د بیل په شکل، مختلفو ټیکسو په شکل کې د مسلمانانو نه مال په زور باندې اخیستل کیږي. دغه د الله رب العزت عذاب د په انسانیت باندې انسان نافرمانه سبب. پنځم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله حکمرانان ظالمان سي، حکمران د الله رب العزت او د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې فیصله نه کړي، د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله نه کړي، نو په قوم کې، په علاقه کې، په مملکت کې به اختلاف پیدا کړي. نن په قوم کې اختلاف، نن په هر یو پارټۍ کې د بلې پارټۍ سره اختلاف. ولې؟ وجه دا ده چې حکمرانان د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله نه کوي، د خپلې رایې د خپلې خوښې مطابق چې کوم ذهن دی جوړ کړی او کوم د دنیا د ګټې لپاره دی کومه فیصله منتخب کړي هغه فیصله کوي د الله رب العزت کتاب پرېښودل سوی. نو الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې دغه پنځه شیان په قوم کې پیدا شي، پنځه قسمه عذاب به الله رب العزت پرې مسلط